بیا و مولانا شاه پوښتنه وکړله څه مولا دا قیم به کله ظهور کوي و مولا درته وکړه څه کله 313 په راشي کسه 313 ایوا واچه دی دغه ځای کې یوه نکته زده کوئ څه ډېر دیخ نه مو ته دا پیغور کوي څه تاسې کوي اوسه پورې 313 په را نه دي شوي نه 313 علت دی خو موږ ته علت تام علت ناقص فلسفې کې ایو مثلا یوې کمرې کې اور ولګېدلو موږ ته پاته نشته چې چی واچې نه دی نه هر سړی یو سوچ ورکولی شي څوک به یې څه دي واچې نه څه بجلی وکړي شارټ شوله څوک به یې څه نه انګیټۍ والا سکوراټه وه څوک به یې څه نه مشکڼې واچولو څوک به یې څه ګرمي زیاته وه هغه وه چې نه کمره دب شوي وه بلاست یې وکړو څوک به یې څه نه ګیس والا وه نو دا 4-5 بجې مو څه وخت خیري دا ټولې کیدای شي که نه شي کیدای شي که نه یا نیوایا کیدای شي 5 یا کیدای شي د مولا ظهور دپاره صرف و صرف سوچ کوئ صرف و صرف 313 شرط نه دی کیدای شي 313 نن نه 500 کاله مخکې په راز شوي وي مولا ظهور دپاره نورې نښتیا دي هغوی نه یوه دا دی چې شپږم مولا د کو څه یوه وه چې 313 دی وه مولایي یوه وه چې دغه دی څوک پورې چې د کفرانو د مشرکانو اسلابو نه مؤمنان په را نوي شوي مولا ظهور نه کوي یعنی څه مطلب اسرائیلو کې یو یهودي دی د هغه دریم نسل کې لسم نسل کې یو مؤمن دنیا ته روان دی مولا خدای هغه ته انتظار کې دی چې کله هغه په راشي مولا ته یې ظهور وکړي امریکې کې یو یسعي دی چاینا کې یو کافر دی د هغه لسم یا شلم نسل کې مؤمنان روان دي څو پورې چې د کفارو د مشرکینو اشلابو نه هغه مؤمنان پرا نوي شوي مولاونه ظهور نه کوي لذا صرف و صرف ظهور محدود کوله 313 باندې د غلط سوچ دی کیدای شي په راشي لذا 313 یو بل سوچ دی 313 یو بل ځای کې هغه څه تاسې بار اورېدلي خو ځوانانو پاره 313 بدر کې وه 313 مقابله کې څومره وه 1000 وه اسلام اولین جنگ هغه جنگ بدر دی و اولین جنگ کمانډ هغه رسول الله په خپله کولو محمد عربي کولو 313 هغه جنگ داسې و چې جنگ کې پروردگار متعال هغه 313 دور سرار کړلو چې 1000 ته شکست ورکړلو 1000 بیلیامل کړلو هغه جنگ کې ټولو نه غټ ملعون کفر عین کفر ابو جهل عبدالله ابن مسعود غونده یوه کمزوري مؤمن لا سره وصلې جهنم شوله اندیشان سره لکه اسلام اول جنگ عبدالله ابن مسعود یوه کمزوري سړی سره یو طاقتور کافر وصلې جهنم و 313 سره د پیغمبر محمد عربي کمانډ کې اول جنگ د ټولو جنګونو مقدمه و د اسلام د غلبې ذریعه وګرځېدله اندیشان سره آخري جنگ محمد مهدي زرې سره لیظهره علی الدین کله چې کله مولا هغه جنډه اوچته کي د عیسیانو دین دا به شکست وخوري یهودیت دا به شکست وخوري کفر نظام دا به شکست وخوري کمونیزم نظام دا به شکست وخوري لیبرالیزم نظام واحد اسلام شرق و غرب د توحید جنډه به ولګي اول جنگ محمد عربي آخری جنگ محمد مهدي